بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي تاسو مبادیاتو پیژندل، دعوه جواب دعوه، تنقیحات، مغربي فکر فلسفه. مولوي صاحبانو یو سیز د ثبوت په څو سیزونو سره راځي. یو شی چې ثابتېږي په څه سره ثابتېږي؟ د الحاد دپاره هم اصول موږ بیان کړي که نه مولوي صاحبانو؟ دغه شانته کې د جدید الحاد د پیدا کېدو څو وجې وي پرون موږ ذکر کړی وي. مولوي صاحبانو کمې وي. اول شابسې اول د کلیسا ظلم و د هغې نه بغاوت و. کله چې کلیسان نه دوی بغاوت وکړو، د هغوی د ظلم د وجې بغاوت وکړو، دوی دهریت پر لار روان شو. دویم شابسې د ساینسي علومو ترقي هم د الحاد یو سبب وګرځېدو. کله چې دوی د مذهب هغه پړی د خپلې مرۍ نه ویستلو، نو دوی څه وکړو؟ نو دې کې د ساینسي علومو ترقي هم راله. او ساینس خو د مادې نه بحث کوي. ما درته ویلي د نیوټن نه واله تر د ډارونه پورې خو دا یو مذهب د ساینس د مذهب یو شاخ و. خو اخره کې چې ډارون نظریه د ارتقا پیش کړله، نو څه وشوه مولوي صاحبانو؟ مکمل به ساینس کې یو غټ دیوال ولګېدو، نو دې خوا مذهب شو، دې خوا دهریت شو، ایتیزم پاتې شو. دریم نمبر چې وه هغه د شابسې د مغربي اقوام په ژوند کې د فلسفو رواج راغو. هر یو فلسفي به چې راتلو د به خپله فلسفه لیکله، خپله فلسفه چې لیکله نو هغه هغه پکې اکثر دهریانو. لکه ما تاسو ته کارل مارکس وضاحت وکړو چې د اشتراکي نظام بنیاد کېوستو، نو دسو دا په خپله باندې دهري و. که دغه شانته کې دا جارج کیوب و، که دغه شانته کې برنډر رسل و، که داسې فرانسس بیکن و، که داسې دا څونه چې وو، دوی کې اکثر دهریانو. لکه اوس زمانه کې رچرډ ډاکن چې دا کتاب لیکلی دی ګاډ ډیلیژن، او دغه شانته کې انتوني فلو پکې و. خو دې کې به بعضې داسې وو چې هغوی واپس ایمان ته رجوع کړل او په الله ایمان راوړل. لکه انتوني فلو په خپله باندې دا دهري و، نو ده به مناظرې کولې د هغه وخت کې پادریانو سره. بیا چې کله به د قوانینو د فطرت ته به ما کتل وي دا خود به خوده کېدی نه شي، واپس په خدای باندې ایمان راوړو. بیا هغه رچرډ ډاکن ته جوابات ورکوي. حالانکه رچرډ ډاکن اوس هم په دهریت باندې دی او د مختلف کتابونه لیکلي دي. نو دا مولوي صاحبانو دا فلسفو د وجې نه هم څه شو؟ الحاد طرف ته روان شو. موږ خو ویلو چې د الحاد خو د قدیم زمانې نه را روان دی. نو جدید الحاد دا یوه نظریه د مولوي صاحبانو. د قدیم الحاد او د جدید الحاد په مابین کې چې موږ کوم فرقونه بیان کړي چې هغه څه هغه غیر مربوط و. دا یو مکمل ثابته د حیات ګرځېدلې د مولوي صاحبانو. نو دا وضاحت پکې وشو. نن به موږ راځو، نن زموږ د درس عنوان او خلاصه چې ده نو هغه د اسلام د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان به تاسو پیژنئ. اکثر په کیسه وی مولوي صاحبانو مذهبي خلک خو د دهریت په جامه تا ته راشي. لکه زما په خپله باندې یو دهري سره مناظره شوې په واتساپ باندې، شهزاد په نوم باندې. دا ول کرسچن و، عیسايي و. د ویل یاره بس موږ ته به چې رامخې شو نو بیا په اسلام اعتراض کوم. ما ورته ویل نو ته ولې په ټولو مذاهبو اعتراض نه کوې؟ خو هغه به خپل مذهب، خو بس هغه بیا دې ته موږ مجبور کړو. هغه موږ ویل یار ته ټول مذاهبو ته باطل وویو نو بیا به تا سره. نو به هغه ویل چې بس زه یې هم نه منم. نو لکه بعضې به داسې یهودیان به راشي، بعضې به عیسایان راشي، بعضې به پکې ګوره دا دغه پکې راځي، دا معتزله پکې راځي، خوارج، دا قادیانین. ما چې خپله د الحاد دا کار نه شو. جوادي صاحب تاسو پېژنئ، زموږ ملګری دی. هغه ما ته عبدالرحمن جوادي صاحب مشهور دغه دی، هغه مخکې مغه یو هغه ما سره رابطه کړې وه. دا دغه باندې دا خبره موجود ده په پروف باندې. هغه ما ته ویل چې دلته یو قادیانی دی او الحاد طرف ته دعوت ورکوي. اوس ګوره قادیانی خو یو مذهب منونکی دی که نه، لیکن قادیانی دی او د اسلام خلاف څه کوي؟ د الحاد دپاره کار کوي. نو تاسو به نه کسانو پیژنئ چې د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان څوک دي. نو تاسو به تاسو به د هغې له جواب د هغې په انداز کې ورکوئ. موږ تاسو ویلې که نه 15 قسمه اعتراضات کېږي. 15 قسمه اعتراضات په تاسو باندې کېږي. نو تاسو ته چې کم اعتراض په تا باندې کېږي، تا به فلسفه پیژندلې وي. څه به وي؟ کله چې تا یو فلسفه تا له پته ولګي چې دا د دې فلسفې په بنیاد باندې په تا اعتراض کوي، هېڅکله ته بیا نشي ورخطا کېدلی. خو که چېرې تا ته فلسفه نه معلومه، ته د مغربي فکر فلسفې د مبادیاتو ته نه خبر، ته د الحاد رد ته کښېنې نو ته به هلته نه خلې.
ولې تا باندې به سوال داسې کېږي چې هغه به مذهبي سړی او ته به یې ګڼې چې هلکه دا دهري نه ته به درته ووایي چې راځه ته ما سره ته خو اول خپل تعارف ما سره وکړه چې ته څوک یې که ته په ټولو باندې اعتراض کوې نو بیا به ګورو نو ته مولوي صاحب عبارت شروع کړه نو ورسه په کتاب کې موجود دی دوی باقاعده ملحدین نه وي بلکې د کوم مذهب منونکي وي لیکن دوی خپله عقیده او مذهب پټ کړی وي او الحاد په لباس کې په اسلام باندې اعتراضات کوي او داسې خلک به یا قادیانان وي یا عیسایان یا یهودیان وي او اکثر روافض هم دا کار کوي د دوی نښه او نشان دا دی چې دوی به یا په صحابه کرامو باندې اعتراض کوي یا په قرآن باندې اعتراض کوي او خپل مذهب مولوي صاحبانو ګوره په صحابه کرامو باندې په تاریخ باندې چې اکثر تاسو ته مخې ته راشي او اعتراضات در باندې وکړي دا به څوک خلکي دغه همدا روافض به دا معتزله به دا جدید معتزله پکې هم بعضې څه ناڅه په صحابو کې لکه دا مستشرقین به لکه د مستشرقینو وضاحت وروسته را روان دی مستشرقینو دپاره نن سبا چې څوک غټ کار کوي هغه پکې منیر شاکر یو دی غامدي پکې بل دی او انجینر مرزا پکې دا ټول څه کوي دا د استشراق یو دغه د کړی ده یو سلسله ده چې دوی پکې علماء سو پیدا کړي څه وکړي علماء سو پیدا کړي هلکه ته په مسلماتو بحث ولې نه کوې بیان نه کوې چې ته راځي بس صرف امام بخاري رحمت الله علیه ټارګېټ کړی دی امام بخاري دا دی امام بخاري هلکه ته هغه مسلماتو بیان کا خلکو ته د اسلام خو بیان خلکو ته بیان کا چې ته د اسلام دین خدمت کې چې ته راځي نور هم د مسلمانانو زړونو کې شکوک او شبهات چې نو پتاو په یو دهري او ملحد کې څه فرق شو فرق پیدا شو هېڅ کله نه پیدا پکې خپل مذهب یې پټ کړی وي چې په ما باندې څوک اعتراض ونه کړي او د دوی نښه او نشان دا دی چې دوی اکثر د تاریخ په باره کې بحث کوي او په تاریخ کې د صحابه کرام کردارکشي کوي دوی هم د ملحدینو یو مولوي صاحبانو دا چې څونه دي دا د ملحدینو یو قسم دی مولوي صاحبانو او خاص د خلفای ثلاثه په باره کې اعتراضات کوي او دویمه نښه او نشان د دوی دا دی چې دوی د قرآن کریم په باره کې دا عقیده لري چې دا محفوظ نه دی مولوي صاحبانو دا اعتراضات دوی د عیسایانو نه پټ کړي چا نه لکه دا سیمسون جون چې دی د اوس یو آی ډي جوړه کړې ده او په ده باندې دا مخکې تاسو زما پرون ویلې که نه د هسپتال کې چپړاسي و ځایونه به یې جارو کول اوس ته د بایبل مطالعه وکړل او څه د اسلام نه اوس داړو پادري شو اوس مناظرې کې مسلمانانو سره دا وایي قرآن محفوظ نه دی وی دا اوس چې کوم قرآن موجود دی وی دا 1929 کې دغه مصر کې دا نسخه راوتې ده ما ورته ویلې ښه دا 1929 کې چې دا نسخه راوتې ده نو ته لاړ شه د دنیا هر یو د دنیا ګوټ ته لاړ شه چې څوک هم تلاوت کوي په یو دغه تلاوت به کوي که څوک وایي چې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دغه تلاوت به څه کوي ټول به کوي مولوي صاحب دا به نه وي چې ستاسو د بایبل غونډه کې چې یو څه لیکلي وي بل څه لیکلي وي چې یو ورله 13 لیکونه لیکلي وي بل ورله 20 لیکونه لیکلي وي یو ورته یو څه لیکلي وي نو داسې به نه وي بل قرآن د سینې نه سینې ته څه شی دی منتقل شوی دی قرآن کریم د تواتر موږ 9 وجې ذکر کړی وي مولوي صاحبانو د قرآن کریم د حفاظت یاد درته که نه دي مولوي صاحبانو اوله وجه څه ده دا د سینې نه سینې ته منتقل شوی دی دویمه وجه څه ده کتابت دی مولوي صاحبانو په کتاب کې محفوظ پاتې شوی دی د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا هم لیکلی شوی درېیمه وجه څه وه مولوي صاحبانو د هر یو آیات شان نزول موږ ته معلوم دی ته څنګه وایې دا محفوظ نه دی د قرآن کریم د هر یو آیات شان نزول شته او که نشته ولې نشته نو چې شان نزول موږ ته معلوم دی نو مانه به قرآن څنګه غلط شي د قرآن کریم د پاره عربي ژبه الله محفوظه کړې ده څه د قرآن کریم د حفاظت دپاره ګورن که تورات دی که انجیل دی بایبل عهدنامه قدیم او جدید دواړه چې دي د دوی اصلي ژبې نشته دی نه سوریاني ژبه شته او نه دغه عبراني ژبه اوس دوی واپس هغه عبراني ژبه څه کوي اوس په اسرائیل کې دوی یوناني عبراني ژبه واپس ژوندی کړه خو څه وشوه څه غلطیانې ته پکې پاتې دي اما مقاله د یهودیت کې راغسې دي مولوي صاحبانو دا حروف چې دي لکه الف با تا سا دې حروفو کې د غلطیانې راغلي دي مخکینی چې کوم قدیم دغه چې کوم حروف چې هغه د دې نه جدا دي نو اوس هغه ژبې کم تورات او انجیل چې په کومو ژبو کې نازل شوي هغه ژبې اوس نشته د قرآن دپاره الله عربي ژبه محفوظ ساتلې ده بل د قرآن کریم دپاره د 6 لکه نه زیات انسانانو ډیټا محفوظ ده نه ده محفوظ اسماء الرجال د څه لپاره شوی دی بل د قرآن کریم دپاره الله د حدیثو حفاظت کړی دی مولوي صاحبانو بل د قرآن کریم مفسرین چې څونه راغلي ټولو ډیټا موږ ته نه معلومه دا ولې صدۍ نه واله تر د اوسه پورې چې څونه مفسرین تیر شوي دي موږ ته معلوم دي که نه دي نو چې ما ته د مفسر قول ما ته د مفسر ژوند معلوم دی نو ما ته خپل قرآن نه معلوم قرآن کریم بالکل محفوظ دی که قرآن کریم څوک موږ نه کتاب نه وام خلی بیا به هم دا څه وي
دا به یوې سینې نه بلې سینې ته منتقل کېږي دا په تواتر سره رسېدلی لکه وسطي ایشیا ملکونو واقع ما تاسو ته بیان کړی مولوي صاحبانو که یاد وي نو دوی به دا څه کوي دا خلک به څه کوي چې د قرآن یا د احادیثو لکه منیر شاکر چې نن په احادیثو باندې اعتراض کوي چې تا په امام بخاري رحمت الله علیه په امام مسلم د اعتراض وکړو لاندې تا سره سم پاتې نه شو لاندې خو زمونږ خو عقیده دا ده چې د قرآن نه وروسته چې کوم دا دوه کتابونه دي د اصح الکتب بعد کتاب الله چې دي همدغه کتابونه دي او چې دا تا سره غیر معیاري شو څوک وایي دغې زیادت شوی دی څوک وایي دغې کموالی شوی دی لکه د عایشې رضی الله تعالی په نکاح باندې دوی اعتراض کوي مسلمانان دوه قسمه جواب کوي منیر شاکر خو مکمل رد کوي چې دا 9 کالو نه وه دا که څوک وایي نو دا په پیغمبر باندې دروغ دي او امام بخاري رحمت الله علیه هم نعوذ بالله کنځلې کوي موږ وایو نه عایشه رضی الله تعالی د 9 کالو په عمر کې څه وه بالغه شوې وه اذا جاریه 9 سنین فهو امرأة په ترمذي شریف کې حدیث موږ ذکر کړی موږ په دې باندې مکمل مولوي صاحبانو درس هم کړی نو چې زنانه بالغه شي بیا د هغه واده ولې غیر معقول دی بعضې بیا علما کرام وایي دلته د عشره لفظ څه شی دی حذف شوی دی دلته 19 19 ده نو ما چې په امام ته چې بخاري چې اصح الکتب ورته وی د مستشرقینو د وجې نه څوک وایي دکې کموالی شوی دی نو چې نن ته وایې چې نن د ده نه عشره لفظ حذف شوی دی سبا به بل راشي وایي د ده نه دا پلانکې لفظ حذف شوی دی تا خو احادیثو نه د لوبې ټوکې جوړې کړي دین چې کم کامل موږ ته راغلی دی نو دا څوک کوي دغه قسمه اعتراضات کېږي او دې دپاره مسلمان علما کرام هم تیار کړي دي ولو که دوی د هغوی د پیسې هم نه لي خو د هغوی دپاره کار کوي که نه د هغوی په سب کې ولاړ دي دوی دوی د دې دعوت چلوي چې قرآن کې تحریف شوی دی د دوی انداز به جدا دی سره چې کله بحث کوئ نو انداز به ستاسو سوی مولوي صاحبانو جدا وي ځکه دا مذهبي خلک دي نو مذهبي خلک خو د خدای نه انکار نه کوي که نه هغوی خو در سره خدای مني تاسو به د سره او عیسایان هم پکې شته د دوی نشان او نښه دا ده چې دوی به په اسلام کې اعتراضات شروع کړي نو سوال دا دی چې ته ملحد یې نو په ټولو مذاهبو باندې رد ولې نه کوې چې کله په عیسایت یهودیت باندې یا نورو مذاهبو باندې ولې بحث نه کوې چې کله د مطلق مذهب نه انکار کوي نو په ټولو باندې اعتراضات ولې نه کوي د دوی نشان هم دا دی چې دوی په اسلام باندې اعتراضات کوي او نن زمانه کې اکثر ملحدین داسې قسمه دي چې دوی صرف په اسلام باندې اعتراضات کوي او حقیقي ملحدین ای مولوي صاحبانو ډېر کم دي حقیقي ملحدین دا چې ډاکن دي انتوني فلونه او داسې نورو دا حقیقي ملحدین دي اوس هم په ډنکې کې چوټ باندې بس په مذهب باندې رد کوي په عیسایت هم رد کوي لکه همدې چې ډاکن چې هغه دغه سره مناظره و پادري سره پادري نه تپوس وکړو که نه وایي چې تاسو وایي چې عیسی علیه السلام نسبت څه شی دی دا د خدای زوی دی حالانکه دا عقیده ورسره یو عیسایي فلسفي هم نه مني دا د خدای د ابنیت د عقیده ده که نه یو فلسفي هم ورسره نه مني هغه وایي خدای چې دی لامحدود دی دا څنګه د انسان ځان له خدای زوی جوړ کړل نعوذ بالله دا هغوی ورسره ما په ده باندې ګڼ اقوال د هغوی راجمع کړي دي نو دا چې ډاکن چې ورته وایي چې ته عیسی علیه السلام ته نسبت وایي دا د خدای زوی دی وایي دا ولې صلیب کړی دی وایي زموږ د ګناهونو دپاره نو وایي څوک خپل زوی صلیب کوي عقلمن انسان خپل زوی د بل دپاره وژني هېڅکله نه وژني نو وایي نه زموږ د انسانانو د ګناهونو دپاره پې بل سوال وکړي چې ډاکن وایي الله کې عقل شته که نشته او ورته وایي د الله عقل کامل دی نو چې د الله عقل کامل دی نو د خپل د زوی د پانسي کولو په ځای به بله لاره رایستي وی که نه بس پادري سره جواب نشته داسې ملحدین ډېر کم دي خو زموږ علاقو کې چې کم دي مولوي صاحبانو دا اکثر څه شی دي ملحدین چې څونه دي که دا مذهبي دي او که غیر مذهبي دي په اسلام ولې اعتراض کوي دې جواب ماله راکړي تاسو ته ما بار بار دا ویلو په ټولو مذاهبو کې دا اسلام باندې ملحدین ولې اعتراض کوي د اسلام سره ما ویلو درته د اسلام سره د انفرادي او د اجتماعي ژوند اصول موجود دي اسلام کامل دین دی نور مذاهب ناکام شوي دي نو ناکام سره څوک خبره کوي ناکام سړي سره څوک مقابله کوي مقابله چا سره کیږي چې څوک کامل وي او کامیاب وي په مخ د ځمکه وګوره ته په مخ د ځمکه وګوره په دحریانو مقابله د چا سره روانه ما ورته ویل په دنیا کې 2 مذهبونه په تیزۍ سره روان دي چې خورېږي یو اسلام دی یو دحریت دی نو چې د مقابله د دې دواړو روان ده ولې دحریت هم یو اصول لري یو ضابطه حیات د اسلام هم یو اصول او ضابطه د حیات ده دا یو ټکراو دی د تهذیب په منځ کې عیسایت د یهودیت دی که عیسایت دی که هندومت دی دوی څه شی دوی د دحریت مقابله کې ناکام شوي دي لکه هندوان به راواخلو هندوانو په دغه کې د الله تصور سره شرک هم موجود دی لکه که هندوانو کې څوک تحریم شي دا به هندو پاتې کېږي د هندوانو دپاره عقیده دا ده چې ته خپل بزرګانو سره څوک عقیدت وساته ته دحري سره ته دحریت نظریه هم ساته بیا به هم ته هندوی ولې هلته شرک موجود دی د 50 کروڑو نه ډېر پکې څه شی دي خدایان موجود دي نو چې دومره شرک باوجود هم هغه دحریان پاتې کېږي عیسایت او یهودیت یې موالو لکه دا
دا فلسفه څه دي په هغوی باندې رد کوي لکه یهودیان چې دي دوی ځان له څه ټولو د څه وایي ابناء الله وایي لکه یو دهري سوال کړی و یاره قرآن کې راځي که نه وقالت اليهود نه عزیر ابن الله عزیر علیه یهودیان څه وایي چې عزیر علیه السلام څه دی د خدای زوی دی نو هغه دهري وایي تاسو وایي دا قرآن چې وایي نعوذ بالله دا کړی دی هغوی کله ویل چې موږ د خدای زوی ما تا بایبل نه دی کتلی په بایبل کې لیکلي چې موسی علیه السلام ته الله وایي چې ورشه فرعون ته وایي چې ټول بن اسرائیل زما پهلوټا دی زما مشر زوی عزت لري دوی پرېږده ګینې سرمن به دې وباسم موسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي سلیمان علیه السلام ته د خدای زوی وایي یعقوب علیه السلام ته دوی ټولو ته ابناء الله وایي چا ته ټول یهودیان څه وایي ځان ته موږ خو د خدای بچي یو نو ما ویل هغوی نو هغوی هم څه شی دي مولوي صاحبانو د یهودیت د الحاد مقابله کې مولوي صاحبانو ناکام شوي دي یو اسلام دی چې دغې توحید هم موجود دی او دا کامل دین دی مولوي صاحبانو اوس به هغه اسباب بیانو مولوي صاحبانو کوم چې انسان څه کوي الحاد طرف ته روانوي بس دی که نه ویو دا مولوي صاحبانو موږ تقریبا 10 اسباب دي دا کار دی چې په یو دغه کې وکړو